نحمده ونصلي على رسوله الكریم. عزتمندو مسلمانانو ورونو، نن هغې باره کې خبره کوو د چا اولاد چې په وړوکوالي کې مړ شي، الله تعالی ورته څه ورکوي. نو الله تعالی د خپلو فرشتو نه تپوس کوي، یا زما فرشتو تاسو کوم ځای نه راغلی؟ ورته وایي یا الله پاکه سره د علمه ترې الله تپوس کوي. هغه ورته یا الله پاکه د پلانکي بنده بچي روح هم راوړو. الله ورته یا زما د بنده د زړه ټوکړه م راوړه، زما د بنده د زړه میوه م راوشو کوله، او ته یا الله راوم شو کوله. یا زما فرشتو زما د بنده دې وخت کې څه ویل؟ آیا شکرګزاري ایستله که نه څه داسې ویل چې الله زه دې لیدلی یم او زما بچی دی واغست؟ نه فرشتو ته یا الله پاکه الحمدلله وي، انا لله و انا الیه راجعون وي. زما الله جل شانو ته فرمایي زما فرشتو تاسو ګوه اوسئ، دوی ته ما په جنت دوی ته ما په بدله کې جنت ورکو. مالک بن دینار رحمت الله علیه یو بزرګ تیر شوی خپله واقعه په خپله لیکي. وي زه یو شرابي انسان وم، ډېر زیات شراب به مې څکله، هر ټایم به د شرابو په نشه کې مست وم، هر ټایم به را سره د شرابو ګیلاس په لاس کې و، هر ټایم به په سرو سترګو باندې ولاړ وم. خو زما یو ښځه خوښه شوه، یو جنۍ مې خوښه شوه، هغې سره مې نکاح وکړله. هغې جنۍ نه زما الله تعالی ماته یو بچی راکړو، یو لور یې راته راکړه. خو زما د لور سره م ډېر زیات محبت و او د دقې ښځې سره مې ډېر محبت و. خو الله تعالی زما هغه ښځه واغستله، وفات شوله. دغې لور سره به زما ډېر زیات محبت و، ما به شراب څکل، دا لور ما سره په غېږ کې ناسته وه. یو ځل یې دې لور چې دی ما شرابو ګیلاس راغستی و، شرابو ګیلاس مې څکلو، دې لور زما نه هغه ګیلاس په لاسو باندې وو، هغه ګیلاس یې مات کو، ما ته سمه غوسه راله. خو دغه لور زما بیا وفات شوله. دغه لور زما وفات شو، زه به ډېر زیات خفه وم. یو ورځ د شرابو په نشه کې مست پروت وم، شراب مې څکله او خوب را باندې غالب شو. چې خوب غالب شو، اینه چې قیامت قایم شوی دی، د حشر ورځ قایمه شوې ده او خلک څوک یو خوا منډه وي څوک بل خوا. نو وي ما پسې یو غټه ښامار، یو غټه اجدها، یو مار راپسې شولو، زه منډه یم، دا مار راپسې دی. خو منډې وهم مخې له یې راته یو بوډا ضعیفه انسان رالی، سپینې کپړې اچولي. زه ورته یم چې باباجي ما له دې ښامار نه بچ که، دا ښامار ما خوري، زه له دې ښامار نه ډارېږم. نو هغې بابا راته ویل چې بچیه زه نه شمه، زه ډېر کمزور یم، د دې ښامار مقابله زه نه شمه کولی. هغه وي مخکې لاړ شه، کیدای شي مخکې ستا څوک مدد وکړي. وي زه مخکې روان شوم، منډې مې وهلې، یو غټه داسې غټه کنده مخې له راله، د هغې کې اور لمبې وې. وي زه هغې نه م راواپس شوم، بیا لاړم، مخامخ یو ښکلي بلډینګان ساز شوي دي، هلته چې مې کتله وي یو ښکلي ماشومان د کورونو نه رابهر شول. او زه څه ګورم چې یو حقه زما هغه لور هم پکې ده، هغه لور ما ته را منډه کړه او راغاړې وته راته. وي ما ورته چې بچی ته څوک یې؟ وي ما ته وایي چې زه حقه ستا بچی یم بابا جانه، چې زه وفات شوي یم، هغه ستا بچی یم چې تا نه پیدا یم. وي ما ورته چې بچیه ما دې ښامار نه خلاص کوي، یا ښامار ته داسې اشاره وکړم ښامار په خپله لاړی. وي ما ورته چې بچیه دلته تاسو څه کوئ؟ وي موږ د حضرت ابراهیم علیه السلام دلته قرآن پاک ښیي. او وي دا اجدها څوک ته؟ وي دا ستا هغه نیک بد اعمال دي چې تا پسې درپسې وو. خو لیکن الله تعالی زه ستا دپاره د مغفرت ذریعه جوړه کړې یم. او دا بابا څوک و؟ دا ما ته چې وي چې بچی زه نه شم کولی، دا اجدها زه نه شم منې کولی. وي دا ستا هغه نیک اعمال و چې ډېر کمزور یو، ډېر سرکوتخ اعمال تا په دنیا کې کړي وو چې تا د خپل بد عمل نه هم نشي خلاصولی. نو عزتمندو مسلمانانو، مقصد د خبرې دا دی د چا بچی چې وفات شي په دنیا کې که نه، هغه پې صبر وکړي، الله تعالی وله جنت ورکړي، او هغه بچی به د قیامت پر ورځ د شپارس کوي. نو عزتمندو دا ویډیو هغې میاندو پلارانو دپاره ده د چا بچي چې وفات شوي په کم عمرۍ کې، په نابالغه بچي وفات شوي، یا 4-5 کالو بچي وفات شوي. نو الله تعالی به هغوی ته مغفرت ورکړي، د هغوی د نجات ذریعه به انشاءالله. الله تعالی دې ما تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي، او دا خپلو خپلوانو ته وښایي د چا چې بچي وفات شوي چې الله تعالی ورته صبر جمیل ورکړي. الله تعالی دې ورته د هغې بدله کې ډېر ښکلي بچیان الله تعالی ورکړي، عالمان حافظان دې کړي ورته الله تعالی. جزاک الله خیره.